بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمای وی دا مخ کې چې کومې خبرې مثال په تور تیرې شوې چې نیکانو ته به د هغې د عمل ثواب میلو شي او بدانو ته به چې دی د هغې ته به د کفر هغه وجه کفر یې چې کړی د هغې سزا میلو شي. نو الله فرمای دا د څه دپاره لیجزي الذین دپاره دی چې بدله میلو شي جزا میلو شي هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من فضله د فضل د خپلنا. نو د اجر امیدوار به د بل چا نه نه چې عمل دې کوم وکړو هغې باندې به په چا باندې اثباتنه نه کې چا سره دې ښه وکړو په چا به خپل دا ښه ورثبات نه. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي درېمه سپاره کې وایي د دې مثال داسې دی چې یو کس نیکي وکړي او دې دا د خلکو د ښودنې دپاره کوي وایي لکه په باران دا په ګټه باندې چې خوره پرته وي او د پاسه پې باران وشي هغه کاڼې تک شین امکه شان پاتې شي دکه شان د نیکي وکړله او خلکو ته پې تکلیف ورکړو یا یې ورپسې خبرې وکړې نو د هر څه ختم شو. نو خپله نیکي به په جذباتې نه په زړه کې به هم دا نه راولې دا به راولې چې خدای را باندې احسان وکړو زما یو نیکي واغسته. الله یې توفیق راکړي. نو من فضله د فضل د الله نه الله وایي انه لا يحب الکافرین الله مینه نه کوي د کافرانو سره کافران نه خوښوي ښه الله مسلمانان خوښوي کار څومره مسلمان کمزوري وي الله رب العزت حقیقت کې موږ کلک مسلمانان جوړ کړي. نو الله رب العزت مینه ساتي د چا سره د مسلمان سره د کافر سره مینه نه ساتي. نو یې مسلمانه تم د مسلمان نه نفرت مه کوه مسلمان ته سپک مه ګوره مسلمان ته د دشمن په نظر مه ګوره مسلمان ته دا پکې مه کوه دا مې تربور دی دا مې پلانکي دی نه بس ووایه چې موږ الله رب العزت رونه ګرځولي په یوې کلمې سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ومن آیاته اوس د توحید د نهو د الله رب العزت نه اندا خبره د یرسل الریاح چې چلوي هواګانو لره یا رالیږي هواګانو لره مبشرات چې زیری ورکوونکي دا هواګانې چې دي دا د باران نه مخکې سړي له خوشحالي ورکوي چې زیری ورکوونکي دي ولیذیقکم او د پاره دی چې ورسوي تاسو ته من رحمتي ای من مطر د رحمت د الله نه چې هغه څه شی دی باران دی چې الله رب العزت در باندې دا هواګانې دي د پاره رولیږي چې ورسوي اوسه کوي تاسو ته څه اغا رحمت د الله چې اسه شي دی باران دی. ولتجري الفلك او د پاره د دې چې اوچلوي کشته وی اوچلیږي کشته به امره په حکم د الله سره چې وبوینو کشته به اوچلیږي کنه چې وبنه وینو بیا به کشته څنګه چلیږي غټ جهازونه بحري غټي کشته د په وبو کې چلیږي بیا چې لګا هغه غټه وبوي ډېرې زیاتې وي خو چې لږې ساحل ته راشي نو بیا یې چې دی چل نه ورځي چې دا اوس څنګه وباسو د دې ځای مشینرۍ پې ناکام کېږي بیا دا د الله رب العزت قدرت دی دا دومره لوی نظام ته وګوره د ټولو څومره تجارت څومره لوی یعنی مضبوط تجارت هغه په اوبو کې کېږي او بیا مضبوطې لارې چې کمې دي آغا لارې چې ډېرې استعمالیږي د مسلمانانو سره دي خو دا مسلمان یا مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود اللہ دے معافی وکړي. ولتجري الفلك بأمره
ولتبتغوا او د پاره دی چې ولټوي من فضله د فضل د الله نه پدې او بو کې خلک تجارت کوي کنه چې فضل د الله رب العزت نه دغه تجارت نه ولټوي ولعلکم تشکرون او بل څه د پاره دی چې تاسو شکر وباسئ شکر گزار بندگان جوړ شي الله توفیق راکړي الله وی و انو الله رب العزت فرمای د پاره دی چې تاسو ولټوي د فضل د الله نه نو هغه من الارض بالزرع چې باران وشي د ځمکې نه فصل راوخیږي هغه راخیږي د ځمکې نه دا شو و من البحر بالتجاره او د دریاب نه چې دی په تجارت سره ولقد ارسلنا او یقینا را لېږلي مونږ من قبل کړوان دي دستانه رسولا سلره پیغمبرانو لره نو ګوره پیغمبران مخکې ستانه را لېږلي رستو نه ذکر کوي ځکه رستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو بل پیغمبر راتلونکي نشته نوی پیغمبري چاته امیر رشید داسې پیغمبر راتلونکي نشته او کړوا بیا کم راځي عیسی علیه السلام به نږدې اسمان ته راکوزیږي حدیث شریف کې راځي اوږد حدیث دی د قیامت د نښو باره کې وایي سند چې دی په حدیث کې یو لفظ دا دی سند چې دی دا به هلاکیږي د هندوستان د لاسه د حدیث د الفاظ دی سند به هلاکیږي د هندوستان د لاسه او بیا د هندوستان سره به ستاسو جګړه وي خامخا راځي حدیث کې راځي او چې ستاسو کله جګړه راځي نو د دې ډېر زیات ثواب راغلی خیر دا د قیامت نښې دي نو هغې ته خلک لګیا دي په خپله ځان تیاری راخي خدای ته رانه راضا شي الله رب العزت فرمایي نو ورپسې پیغمبران ګوره نو الله رب العزت ورپسې دا پیغمبران چې د عیسی علیه السلام به نزول قیامت ته نږدې راځي راکوزیږي به خو هغه د پیغمبري مخکې نه ملوه شوې ده بیا چې د رسول الله سلم امت کې راځي به طور امتي به راځي او که چېرته دا ټول پیغمبران هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې راشي د رسول الله سلم په شان کې کموالی نه راځي دا به په شکل د امتي راځي چې کله د امت کې راځي نوې پیغمبري به چاته نه ملاویږي الى قومهم قوم د دیو ته فجاؤهم نو بزدی راتګو که راغلل بالبینات په ښکاره دلایلو سره الله رب العزت فرمای فانتقمنا نو موږ انتقام واغشته من الذین د هغه کسانو نه اجرمو اشرکو چې شرک یې کړو د دیونه هغه کسان نه انتقام واغشته چا چې د دیونه شرک کړو وکانه حقا الله رب العزت فرمای او دا حق ته علینا په موږ باندې او حق ته په موږ باندې نصر المؤمنین امداد کول د مؤمنانو سره الله رب العزت فرمای چې دا په موږ لازم دي چې موږ امداد وکړو د مؤمنانو سره الله دې زموږ امداد وکړي الله الذي الله هغه ذات دی یرسل الرياح چې رالیږي هواګانو لره نازلوي هواګانو لره فتثیر سحابا نو اوچتې کړي وریځې دا هواګانې نو اوچتې کړي وریځې فیبسطه خورې کړي دی لره خورې کړي دی لره فی السماء په اسمان کې کیف یشاء څرنګه چې وغواړي د الله چې څنګه خوښه یې کوم ځای کې خوښه یا وریځه هغه ځای ته ورسي ويجعله او وګرځوي دی لره کسفا قطعا او رکاما کما فی آیات الاخرى الله رب العزت وګرځوي دی لره کسفا ټوکړې ټوکړې دا وریځ وګرځوي ټوکړې ټوکړې فترل ودقه نو ته به وینې غساس کې د باران یخرج چې راوځي من خلاله د من وسطه د مینځ د دینه الله رب العزت فرمای چې ته به وینې د اساس کې چې دا راوځي د منځ د دینه فاذا اصاب به بس هر کله چې ورسوي الله رب العزت دیر ته د باران لره من یشاء چاته چې وغواړي د الله خوښه ده الله رب العزت چې وغواړي نو چاته ورسوي من عباده د خپل بندګانو نه اذا هم یستبشرون نو اچانک دی خوشاله شي د باران سره د خلکو ته خوشحالي ملو شي وان كانوا الله دې موږ ته بارانونه د رحمت وګرځوي الله دې په موږ هم خوشاله کړي الله وی وان كانوا من قبل اگر چې وړوان دي د دین دیو اگر چې وړوان دي د دین دیو اينزل عليهم چې اينزل چې نازل شوی عليهم په دیو باندې چې د نزول د باران وړوان دی ودی من قبل وړوان د دین لمبلسین لا آیسین نا امیده
نا امیده کوونکي وو د هغې نه مخکې نا امیده و چې باران نه و راغلی ځمکه به شړه شي اوبه به لاندې باندې لاړې دا وشو دا وشو الله رب العزت فرمایي وان کانو من قبل اگر چې ودي وړاندې د دې نه اينزل علیهم چې نازل شي په دوی باندې باران یعنی د دې نه وړاندې من قبل وړاندې د دې نه لمبلسین نا امیده کیدونکي بیا الله وی فانظر نو وګورا الی آثار رحمت الله اغه نخو د رحمت د الله تا اغه نخو د رحمت د الله تعالی تا کیف یحیی الارض چې څنګه زمکه ژوندې کوي چې څه کوي څنګه زمکه ژوندې کوي بعد موتها پس د اوچېدو د دینه دا ځمکه وچه شي شړه شي خراب شي الله یې بیا را ژوندې کي ان ذالک یقینا دک ذات چې څوک دک ذات الله رب العزت څوک زما استاد خالق او مالک زما استاد رازق زما استاد رب کریم ذات دغه ذات ان ذالک یقینا دک ذات لمحیی الموتى خامخا به د مړي را ژوندې کوي څنګه چې د ځمکه را ژوندې کړه خرابه وه بیکاره وه باران به وشو الله را ژوندې کړه نو یقینا دک ذات چې دی لمحیی الموتى الله رب العزت فرمایي دی به څه کوي خامخا به د مړي را ژوندې کوي داسې مه وایه چې دا قبر ته لاړه ځنکدن پې ولګېد لږه سختي وه دا ختمه شوه نه په هر چا باندې خو دنیا کې تیره نه شوه چا ظلمونه وکړه بلا شي د خلکو سره هغه ته خو د ظلم سزا میلاو نه شوه چا نیکي وکړله او اکثر پې راحته د سره را نه شي تشې سختۍ پې تېر شي نیکي هم کوي امتحانا پې تشې سختۍ هم وي نو دته خو د عمل څه خوبي میلاو نه شوه دنیا کې خو ورته څه میلاو نه شو اگر که زندگی به دننه زړه به په آرام وي خو ظاهرا خو هغه ته څه راحت نشته نو دغه ورځ چې ده د قیامت دا میدان چې دی د قیامت دا ورځ چې ده الله رب العزت فرمایي یوم التغابن یوم الحشر دغه ورځ چې ده یوم المیزان په دې کې به چې دی بیا دته خپل هر څه میلو شي الله هم دې په هغې کې کامیاب کړي والله د دواړو جهانو کامیابي را نصیب الله هم د حیا پرده عزت وساتي الله فرمای نو چې دغه ځای کې ته را ژوندې شي اوس ګوره فرعون بلا ظلمونه کړي 400 کاله ظلم کوه او معمولي په اوبو باندې غرق شه دا خو د هغې به سزا نه ده که نه الله رب العزت ورله وایي چې نه همیشه به جهنم کې ان ذلک لمحیی الموتى یقینا دکه ذات خامخا به را ژوندي کوي مړو لره وهو على كل شيء قدير او دغه الله رب العزت په هر څه قدرت لري د دنیا نظام به درهم برهم کی زمکه اسمان به چې دی ټوټي ټوټي کی قیامت به برپا کی دا قدرت ته چا دی نه د الله رب العزت دی لیجزی الذین دا پارا دی چې بدل ورکی هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعمل کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوي د نیکه من فضله د فضل د الله نه انه یقینا د الله لا يحب الكافرین من نکوي د کافرانو سره ومن آیاته ودنخد الله رب العزت نا د دلائل د توحید د الله نه اندا خبره د یرسل الریا چې چلوي هواګانو لرا مبشرات زیر ورکون کی وليذيقكم د پارا دي چې ورسوي تاسو ته چې اوسه کوي تاسو ته من رحمتي د رحمت د الله نه ولتجري الفلك د پارا دي چې اوچليږي کیشته به امره په حکم د الله سره ولتبدغوا ان په حکم د الله سره بالرياح المناسبه ولتبتغوا د بارادي چولټوي تاسو من فضله د فضل د الله رب العزت نه من الارض بالزرع ومن البحر بالتجاره ولعلكم تشكرون د بارادي چې تاسو شکر گزار شئ الله دې پکې راوړي
ولقد ارسلنا ويقينا را لېږلي دي منګه من قبل ګړوان دي دستانه ای پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولا پیغمبرانو لرا الى قومهم قوم د دیوتا فجاؤهم بسر کله بچراغ للدیوتا بس راغلیو دیوتا بالبینات ببراهین واضحه سرا فانتقمنا فعذبنا نو من عذاب ورکو من الذین هغه کسانو ته اجرمو ای اشرکو چې شرک کړو من انتقام واغشته د هغه کسانو نه چې جرم کړو وکانه حقا او لازم دی پمنګ باندې حق دی او حق دی علینا پمنګ باندې یا لازم دی پمنګ باندې نصر المؤمنین چې امداد کو د مؤمنانو سره نو الله دې زمون حامی او ناصر شي الله الذي الله غزات يرسل الرياح چرا نازل بي هواګانو لره فدسير سحابا انو اوچدي ګړي وریازي فيبسطه بالسماء نو خوريګړي دغه په اسمانونو کې کوي بیا شاو سرنګي چې خوخشي یا کم ځای چې خوخشي ويجعله كسبا او وګرځوي دغه لر ټوکړي فتر الودغن تبوین ساس کی د باران یخرج چراوزی من خلاله دم ینزد وریزنا فاذا اصاب به بسر کله چې ورسوي دی لره من یشاء چاته چې وغواړي الله د باران ورسوي من عباده د بندگانو د الله نه اذا هم یستبشرون اچانک دی خوشاله شي الله د خوشالي را نصیب کی و ان كانوا من قبل اگر چې دیړوان دي د دینه اينزل چې نازل شوی عليهم په دیو باندې چې نزول نو شوی یا چې نازل شوی په دیو باندې د دینه روان دي من قبله روان دي د دینه لمبلسین الا ایسینا س نا امید کوون کی یا نا امید فانظر اغرا الى آثار اغنخ رحمت الله د رحمت د الله تا کیف یحیی الارض چې څنګه جم دې کوي زمکه بعد موت یا پس د شړیدو د دینه پس د اوچیدو د دینه ان فی ذلک یقینا بدی کی ان ذلک یقینا د کذات د غرب لمحی الموت همها برجوند کوي مړو لاره وهو علی کل شیء قدیر دغه الله رب العزت په هر څه باندې قدرت والا دی الله رب العزت استقامت په اسلام را نصیب کی